ولې د یو په ځای ولې لس مړونه ګورې څه دغه حق ولا ګوري گویا صراحتا خو داسې ویلی نشي علی الاعلان خو داسې ویلی نشي چې زموږ جسم دی که بربنډې په بازارونو کې ګرځو راشه وګوره دا مارچ ابتدا کې عورت مارچ په ابتدا کې کومې ښځې کړی دی بنیاد یې وګوره بربنډه ښځه وکه نه سړي په دغه عورت مارچ کې ولاړ دی زما محترم او زه به یو خبره وکړم په مخته ځمکه چې الله زنانو له کوم حقوق ورکړي دي هغه مرد سړي له نه دي ورکړي د ما محترم اوس تاسو وګورئ که نه عورت مارچ بیا شروع شوی دی جي څه دپاره یاره جي موږ ته خپل حقوق نه میلاویږي دا شی شروع شوی دی اوس بیا که نه زنانه روتې دي میډیا ټوله ډکه ده ټولې زنانه بربنډې بار روتې دي خېټې ښکاره کېږي ټول لاسونه ښکاره کېږي او اواز کوي چې موږ ته خپل حق نه میلاویږي د ما محترم دی له څه حق پکار دی دی له نور څه حق پکار دی چې اسلام زنانو له کوم حق ورکړی دی په مخته ځمکه یو دینم زنانه له داسې حق نشي ورکولی چې کوم اسلام ورکړی دی زما محترم گویا ته مخکې وګوره زمانه د یهودیانو عیسایانو کافرانو بدمت چې کوم خلک دي د هغې زمانه وګوره چې هغې به لور خور سره څه کول راشه ما نه وره تا ته صرف دوه خبرې کوم بیا خبره کوم چې څلور څیزونه دا د الله عذاب له دعوت ورکول دي او ما خبره د زنانو کوله چې موږ په زنانو باندې بد ګڼو نن زمو ستا لور خور زنانه بار اسلام آباد کې پروډ باندې روته ده چې مال حق پکار دی زما جسم و زما مرضی زما په جسم کې به د چا حق نی زما په جسم کې به زما پلار لم دخل نی زما په جسم کې به زما خاون لم دخل نی اگر که ما د یو په نکاح کې که د بل چا سره سملم زما خاون له دا حق نشته چې ما ته دا وایي چې ته ولې سملاستې اگر که زما په رحم کې د څلورو پنځو سړو بچې دغه کېږي ما ته داسې چا حق نشته چې ما ته رور ووایي پلار ووایي خاون ووایي چې تا د څلورو زما په ځای چې الله ته ما دپاره حلاله کړې د څلورو سړو سره ولې سملې چې زما خاوند ورور پلار له دا حق نه دی زما محترم ښځې دا غواړي عورت مارچې کوي او راشه لږ غوندې نظر ستا لږې غوندې سترګې کولاوم نن زما محترم چې تاسو ته پته ولګېږي زما اواز په میډیا باندې رسېږي هغه مسلمانانو ته وایم ما نه وره چې الله که ته د لور خبره کې یا د ښځې خبره کې یا د مور خبره کې راشه د لور خبره کوم که د لور خبره کې چې الله لور له کوم حق ورکړی دی د مخکې په زمانه د اسلام نه مخکې به لورې جمدی خښېدی که نه زما محترم قرآن کې الله تذکره کړې ده واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دا زنانه چې اولاد به پیدا شو زنانه به پیدا شوي دی به جمدی خښولې ځان به پرې ورته بد ښکاره کېده چې زما لور څنګه پیدا شوه لیکن زما پیغمبر چې راغی اسلام راغی لور له داسې حق ورکه چې زما پیغمبر د لور په باره کې وفرمایل د چا چې درې لونه پیدا شوي د هغې پرورش وکړه د هغې تربیت وکړه ما پیغمبر د طرف نه اعلان وره گویا چا د دریو لونو تربیت وکړه په احسنه طریقې واده کړې زما پیغمبر وفرمایل ما سره به جنت کې داسې لکه دا دوه ګوتې د ما محترم د لور د دې نه بل حق کم دی صحابه وفرمایل د الله رسوله که د چا درې لوڼه نی دوی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل که دا چا دوه لوڼه می او هغې داسې تربیت وکړه چې په احسن طریقې سره واده کړي بیا به ما سره داسې لکه دا دوه ګوتې په جنت کې صحابو تپوس وکړو د الله رسوله داسې څوک شته چې دوه لوڼه نه لري یوه لور یې ده وره زنانو ته وایم دوه لوڼه نه لري یوه لور یې ده راشه د لور د حق خبره کوم زما پیغمبر وفرمایل یوه لور دم ده په احسنه طریقه د تربیت وکړه او د هغې د نکاح وکړه بیا ما سره په جنت کې داسې لکه دا دوه ګوتې ده ما محترم دا د لور حق دی چې زما پیغمبر او اسلام ورکړی ته د لور حق څه غواړې د لور په تربیت باندې نن جنت میلاویږي زما محترم دا د لور حق دی او ته وایې ما ته څه میلاویږي دغه خبره کوم زما محترمو که ته د مور خبره کې مور هغه زنانه وه مور داسې زنانه وه چې خاون به پې وفات شو زامنو به راتلو د خپلې مور سره به یې بد حملې کولې زما محترم کله اسلام راغی
کله دین راغې زما محترمو الله داسې حق مور له ورکړه چې تپوسو د پیغمبر نه تپوسو شو چې د ټولو نه زیات حق په والدینو کې د چا دی پیغمبر وفرمایل د مور دی دوباره بیا تپوسو شو د الله رسول بیا د چا دی بیا پیغمبر وفرمایل د مور دی بیا تپوسو شو د الله رسول د چا حق زیات دی په درم کرت زما پیغمبر نبوت والا خولې نه اعلان وکړه د مور دی په څلورمه پیره بیا پیغمبر ته आवाज وشو د الله رسول د چا حق زیات دی په څلورمه پیره زما د پیغمبر د خولې نه کلام ووته چې د پلار حق زیات دی پته ولګېده چې درې حق د پلار نه د مور ډېر سیوا دي زما محترم دا د مور درجه ده او زما پیغمبر وفرمایل دغه مور چې په زمانه جاهلیت او په مخکې دینونو کې بوال خپل اولاد بد عملې کولې په یو کوټه کې به بند کړه لکه د سپو غوندې به خوراکونه ورکول چې بیماری به ورته راله بیا به نه پیژنده د سپو غوندې به کوټه کې بند کړې وه یو کوټه کې به هغې ډکې تشه متیازم کولې او په نمبر به په یو زوی راتله بد عملي به مو سره کوله لیکن چې کله نه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته راغې تشریف اوریه وکړه مور له داسې حق ورکړه چې زما پیغمبر وفرمایل چې جنت د مور د خپو د لاندې دی زما محترم دا مور له الله حق ورکړه ته د عورت مارچ خبره کې او ته د میری جسم میری مرضی خبره کې او ته دا وې چې مونږ له حق پکار دی راشه د ښځې خبره م کوم یاره چې مونږ باندې کاروبار باندې جي مونږ ښځې کاروبار نشو کولی راشه ما نه تپوس وکړه که نه د ټولو نه زیاته لویه تاجره په عربو کې خدیجة الکبرا وکنه تجارت به کو که نه زما پیغمبر په خپله د هغې د تجارت مال وړی دی که نه ته څنګه وایې چې ښځې لا دا اجازه نشته الله اجازه ورکړې ده او بله خبره کوم د ما محترم وی ښځې ته اجازې نشته ما وی که د لور په شکل کې راله تا ته جنت میلاویږي که د مور په شکل کې راله بیا هم درته جنت میلاویږي راشه په ښځه کې وره زما پیغمبر وفرمایل چا چې د رحمت او یوه نوړې خپلې ښځې له ګویه په خوله کې ورکړه صدقه ده د ما محترم ثواب پې میلاویږي الله ښځې له دا حق ورکړي ته ولې دا حق ورکړې چې دا ښځې ذلیله شي او بار ګرځي د خلکو مسلمانانو مانه د خلکو ته ولاړ او د هغې محتاجې کې د ټکې ټکې دپاره زما پیغمبر وفرمایل نه ښځه به کور په ارام ناستې کور به سنبالي خدمت بار کار چې دی دا به سړی کوي الله دومره حق ورکړه د ما محترم بیا روزي میری جسم میری مرضی والا بربنډې ښځې روزي په اسلام باندې اواز اوچتئ جی ښځې بندې دي ښځو ته چې کوم دی حقوق نه میلاوي تعالی نور څه حقوق پکار دي گویا صراحتا خو داسې ویلی نشي علی الاعلان خو داسې ویلی نشي چې زمونږ جسم دی که بربنډې په بازارونو کې ګرځو راشه وګوره دا مارچ ابتدا کې عورت مارچ په ابتدا کې کومې ښځې کړی دی بنیاد یې وګوره بربنډ د ښځه وکه سړي په دغه عورت مارچ کې ولاړ د ما محترم ابتدا یې بربنډې ښځې کړې وه په روډ باندې ګرځېده بربنډه ویډیو شایع شوي وه ټولې دنیا هغه بربنډه او لغړه ښځه خلکو کتلې وه که نه بنیاد یې هغه ښځې ایښې دی نن پکې سړي کوتکان کېږي ویې جیز ښځو له حقوق پکار دي طلاق ستا ښځې له څه حقوق پکار دي کوم چې اسلام او زما رب ورکړي دي هغه پوره نه دي ته ولې نور څومره حقوق ورکې ولې د یو په ځای ولې لس مړونه ګورې څه دغه حق ولا ګورې نو خبره دی پورې کوم زما محترمو چې څلور څیزونه په مخ ته ځمکه باندې الله عذاب له دعوت ورکول دي په هغې کې د ټولو نه مخکې د لور خور جهیز اخیستل محترمو چې لور خور نه مطالبه د جهیز وکړي د یو زنانه نه چې جهیز به راکې نو په نکاح به علم الله وایي زما عذاب له دعوت دی یو رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام